نو ګوره سوال دا دی چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کله پیدا شوی دی، په کوم ورځ پیدا شوی دی، په کوم ټایم پیدا شوی دی، په کوم کال پیدا شوی دی، دا ټول خبرې دي. نو جواب دغه دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دا ورځ خبره کې نو نبی علیہ السلام د ګل په ورځ پیدا شوی دی، کو دا ټایم خبره کې نو نبی علیہ السلام د ګل په ورځ د سحر په ټایم کې پیدا شوی دی، د سحر په ټایم کې. او کو چرته په سحر په ټایم کې ډیر دن نزي نو کتابونو دا لیکلي دي یعنی دا سحر چې شي دغه اشراق او یعنی دا نور چرخیږي د دې په میز کې چې نه نور رختی او نه تیاری هغه رڼا نو دغه ټایم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوی دی. نو نبی علیہ السلام د ګل په ورځ د سحر په ټایم کې او د تاریخ په اعتبار سره په نور ربیع الاول نبی علیہ السلام پیدا شوی دی. نو دغه خو دغه دی خو چې کم دی عیسوي طرف تراشي نو نبی علیہ السلام په نور ربیع الاول با مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کې په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی. یعنی د عیسی علیہ السلام نه بعد 571 عیسوی کې نبی علیہ السلام پیدا شوی دی. په کوم ځای کې جی په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی چې دا د عرب ملک دی، په هغه کې یو شهر دی. نو دا الته چې دی نبی علیہ السلام پیدا شوی دی. نو دا تفصیل دا یادول پکار دی. صحیح ده کنه چې موږ ته خپل پیغمبر پته یې کنه چې زما خو پیغمبر هغه کله پیدا شوی دی. نو چې دا ټول تفصیل درته پته او چې ټول درته نه معلوم چې دا خو درته پته یې کنه چې ته یعنی په کوم ورځ پیدا شو او دا درته پته چې په کوم ځای کې پیدا شو، دا ډېر اهم دی.